गुंडागर्दी 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 नाइंसाफी 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 زما معززینو مشرانو کشرانو رونو مونږ اخونخیل اهلیان ګرګټ او اهلیان سیاسی په منځ کې د وخت نه تنازعه صرف د بریک راغله په دې ځای کې په دې پښتنو علاقه کې بریک یا عام لار یا غټ سین یا یو غټ غره سوکه حسابېږي زمونږ د اهلیان ګرګټ او د اهلیان سیاسی په منځ کې یو قومي شاهراه چې پخوانه زمانه کې دا ګاډي نه و چې د هغې په سراټۍ نه وخت له شرمایې پیتاو باندې د شرنګل نه واله د ډېره پورې ټول تګ راتګ به په دې عام شاعره ګرګټ باندې کېده د دې وجې نه چې دا سبا له بدلېږي را بدلېږي نه نو دا قومي برید زمونږ دا شاعره روین د لار بېرته پیتاو باندې شلمۍ مقرر شوی دی څو ورځې مخکې لکه د 1964 نه دیو دا دعویګیري او د برید نه تجاویز شروع کړی دی خو الحمدلله په هر وخت کې الله تعالی د خپل حق په نسبت فیصله کړله پخوانه مشرانو هم په دغه وخت کې دوی ته ملامته ویل دي او اوس هم دا ملامته تصور کېږي زما عزتمندو مشرانو او ورونو اوس دوی د هائی کورټ او د سپریم کورټ فیصله وایي هائی کورټ سپریم کورټ فیصله دي اخواته د شرمایې په حد کې کومه پانګډال دی په هغې باندې فیصله شوې ده او هغې نه مونږ ډېر وختي دستبرداره شوي یو خو بعد د هغې نه هغوی دوی تجاویز شروع کړی دی او د حدبرارۍ په وجه باندې د غره د څوکې نه د پانګډال چې کومه فیصله هغه ترته شوې ده اوس خپل نه پانګډال جوړوي دا غیر قانوني او د پښتنو د رواج نه خلاف ده ورونو تاسو ټولو ته پته ده چې هر ځای چې پانګډال لږ د غره د څوکې نه راځي دا چې اوبه چې کوم طرف ته لاړې هغه طرف ته حسابېږي د طرف شرق د پیتاو باندې طرف ته هغه طرف ته دوی فیصله په هغه کې شوې ده او موږ تسلیم کړې ده باوجود د هغې نه دوی مزید تجاویز وکړو موږ دلته سیول کورټ کې په 2022 کې اپیل وکړو درخواست هم وکړو په هغې کې باقاعده زموږ د حدبرارۍ فیصله وشوه او هغه پانګډال د شلمۍ شرق طرف ته چې کوم دی جنوب طرف ته هغه باندې فیصله وشوه او اوس فیصله زموږ سره باقاعده موجود ده دوی د هغې خلاف لاړه سیشن کورټ ته اپیل وکړو سیشن کورټ ته چې کله اپیل وکړو په هغې کې هم حدبرارۍ فیصله وشوه او په دې باندې سټیم وشو اوس د هغې دپاره پر روان 4 تاریخ کمیشن هم مقرر دی او هغه کمیشن د فیصله کوي چې څه قسم فیصله وکړه هغه به موږ ته منظوري خو څو ورځې مخکې تقریبا 2 میاشتې مخکې نه دا تنازع چې زموږ دوباره شروع شوه دې لپاره د دې چې په نګرانۍ کې جرګه مقرر شوه هغه جرګې په نګرانۍ کې دا خبره اوس دې وخت پورې چلېده خو هېڅ قسم حکمت عملي په دې کې اختیار نه کړی شوه او د جرګې د وخت د ټایم پاسۍ نه هغوی دا پیدا واخیسته چې باقاعده په دواړه طرفونه یې روډونه شروع کړي دي او په زبردستۍ باندې زموږ جایداد قبضه کوي په علاقه ډیر کې قبضه ګروپ ختم شوی په سن پنجاب کې و خو نن د دې انتظامیې په وجه او د نااهله مشرانو په وجه باندې هغوی اوس قبضه ګروپ شروع کړی دی زموږ غر په زور قبضه کوي او چې دا ټول متعهد شوي دي زموږ مال چې راګاه ته نشي تللی زموږ ماشوم سارا ته ډکې لرګي لپاره نشي تللی زموږ په کورونو د غره نه باقاعده وخت په وخت فایرونه کېږي بهرحال نن یا پرون به ډزبندي شوي بیا د انتظامیې نه زموږ دا ګیله ده چې 2 میاشتې خو دا پولیس زموږ سره په مورچې کې ناست وو او هغوی مزید خپله کاروایي کوله اوس چې کوم دی تللي دي اوس تللي او هلته د هغوی په سر باندې ناست د هغوی په نګرانۍ کې هغوی پیشقدمي کوي موږ ته اوس اطلاع وشوه چې اوس هم دې غاړې یو ایکسیلیټر چلېږي نو دا انصاف خبره نه ده موږ حضور مطالبه کوو د کمشنر صاحب نه د بالا چې څومره افسران دي د هغوی نه موږ دا حضور مطالبه کوو چې وزیر اعلی صاحب نه او د وزیر اعظم صاحب نه د ټول نه چې موږ امن پسند خلک یو موږ عدالت غوره کړی دی موږ په عدالت فیصله کوو موږ جرګې ته هم سر ایښودی دی
هغې ته هم تن ایښودی د هغې د فیصلې په انتظار هم یو خو انتظامیه هغه عدلیه سیشن کورټ د کور هم دا نظر انداز کړي او په خپله د پولیسو په نګرانۍ کې هلته پیشقدمي کوي او قبضه اخلي نو دا د عدلیې او د قانون خلاف کار دی موږ د دوی رعایه یو دوی به زموږ څخه انصافي کار کوي او موږ د ټولو نه د تمې د انصاف توقع لرو چې زمونږ کسان چې کومه دوی وایي چې دا مورچې دي او دا په موږ باندې دغه کوي یا ډزې کوي یا بل څه کوي نو هغوی ډزې هغوی کوي دا راغلی زمونږ په خلکو باندې او د هغوی مړلکي برای راست راځي په بانډۍ خوا کې یا بله ورځ یو پولیس هم لګېدلی دی دغه ثبوت دی په کلشو کې لګېدلی دی او په دغه کې په رضا بانډه کې چې کوم دی د اکبر خان ملک د زوی کور یې ایشتلی دی او هغه باقاعده راپورټ هم کړی دی چاڼه کې به پروت دي د هغې ریکارډ نو دغه شانتې دا ډزې کوي او زموږ په کلي کې مړلکي لګي او د دې نه غټه خونریزي هغه ټوکه زموږ سره کوي دا انتظامیه چې د دیر دا بیخي یو طرفه لګیا ده او دا د هغوی یو قسم لا مدد کوي او جرګه چې کومه ده نو هغه هم ټال مټول کوي د هغې مطلب دا دی چې څه خونریزي وشي او دا پرامن ماحول چې دی نو دا ګنده شي او بدامني جوړه شي په دې ملک کې نو دا شیول چې څو پورې بند شوی نه او دا خلک د دې مورچو نه راکوز شوی نه نو د دې کې نه جرګه بیا کېدی شي او نه پکې قانون څه کولی شي ځکه چې هغوی لګیا یي روزانه چې کوم دی ډي سي او اے سي او دا ټول چې کوم دی زموږ په خلکو باندې پرچې کوي چې کم پرامن خلک دی او د هغوی سره دادرسي کوي د هغوی ځای ته ځي هغوی ته خپل فریاد وایي نو هغه په هغې باندې پرچې کوي او هغه د ځان سره خوندي کړی او هغه د عدالت نه ساتي بل زمونږ د غټه خبره دا ده چې زمونږ که موږ پرامن نه وی نو موږ به عدالت ته نه تللی عدالت ته هغه سړی نه ځي چې هغه بدماشي دغه نو هغه بیا په شړو باندې ګرځي موږ چې کوم دی د سیول کوټ کې د دې دغه کړی دی او د دوی دغه هم چیلنج کړی دی په سیول کوټ په دغه کې په سپریم کوټ کې زموږ دپاره په د دوی په فیصله کې باقاعده یو نوټ لیکلی شوی دی چې کله دوی زیاتی کوو ستاسو علاقې طرف ته د تلو ستاسې د نورو علاقو دغه قبضه کوو نو بیا تاسو سیول کوټ ته تللی شئ په هغه نقطه باندې زموږ کیس روان دی او د دوی نه موږ په سیول کوټ کې ګټلی دی او اوس چې کوم دوی سیشن ته بیا اپیل کړی او سیشن چې کوم دی هغه اپیل دغه کړی دی پینډینګ کړی دی او دغه کړی دی بحال یې پاتې کړی دی او اجرا یې دغه کړله اوس په هغې کې کمیشن شوره شوی دی او دغه وکیلان پکې دغه شوي دي مقرر شوي دي په هغې به دغه کېږي خو زه دې تاریان یم چې د هغې باوجود چې دغه وکړي سیول کوټ چې کوم دی اډر وکړي وایي چې دا دغه به بند شي دا شیول دی بند کړی شي او په هغې باندې سټی اډر وله ورکړی شي هغه لاړ شي هغوی دغه شي هغوی یو ساعت یې بند کړي مشي او بیا چې هغه راواپس شي نو هغه بیا شروع وکړي او دوی بیا چې کوم دی دغه کوي دا تیر چاپېره ورته ناست مسلح او څوک ورته نه پرېږدي او دغه شانتې زموږ علاقه په زور قبضه کوي نو د دې نه آینده لپاره زما دا خیال دی چې د دې نه امن نشي قایمېدی څو پورې چې دا شیول بند شوی نه دا دراندازي بند شوي نه نو دا هغه پورې پرامن ماحول نشي جوړېدی نه جرګه کېدی شي نه بل څه کېدی شي او موږ هر څه ته تیار یو که دوی شریعت کول غواړي نو شریعت ته موږ مسلمانان یې موږ تیار یو شریعت ته مو څه کوو که دوی جرګه وي موږ ورسره جرګه کوو جرګه چې کوم دی چې په کومه ورځ تللې ده دا لس شل ورځې وشولې او د اوسه پورې نوم وانخیسته نو دا د جرګې ناکامي هم ده ځکه چې د جرګې مشر چې کوم دی هغه دا موږ سره وعده کړې وه چې کله زه دغه کرک نه راشم نو زه به چې کوم دی نو تاسو ته بیا اطلاع کوم هغه موږ ته هېڅ اطلاع نه ده کړې بیا راغلی دی دلته کې چې کله ډزې شروع وي او په موږ باندې د هر دګي نه ډزې وي نو هغه وخت کې بیا دغه وکړو زموږ یو ورور ته کال وکړو چې تاسې راشئ ډي سي اپس ته نو په هغه ورځ باندې بیا ډېر کسان زخمیان شوي او هغه هم داسې زموږ د خلکو نه ویشتلي دا د دوی سره د پولیسو سره په مقابله کې لګېدلي دي او هغوی په موږ باندې راواړول ځکه چې دا خو زورور دي زموږ خلک راکوز شوي او دوی ولګېده د هغوی سره جګړه شروع کړه نیمه ګنټه ساعت چې کوم د مقابله شوې ده او په هغې کې دا پولیس دغه لګېدلی دا سراټوال او دوه کسان مخکې لګېدلي نو پرچې په موږ باندې کړي دي نو دا ظلم چې کوم دی دا انتهایي ظلم دی او د دې مخنیوی پکار دی که دا ونه شي نو دا امن چې کوم دی دا تعالی سرغی کېدی شي بس زمونږ دغه